अस्सलामुअलैकुम د دې نه مخکې کوېسچن کې مونږه HCF معلوم کو خو په پرایم فیکټرایزیشن میتھډ په دې نمبر یعنی په دویم نمبر کوېسچن کې څه وي find HCF of the following numbers by using division method د دې نمبرز هم مونږه HCF معلومو خو په ډیویژن میتھډ باندې نو لومبنی کوېسچن دی ا نمبر کوېسچن دی 13 او 65 د دې دوه نمبرو HCF به موږ معلومو په ډیویژن میتھډ باندې نو ډیویژن میتھډ باندې چې کله HCF معلومه نو غټه انسبه په ډیویژن کې دننه ولیکي او چې کوم وړه انسي هغه به د ډیویژن نه بهر ولیکي نو 13 بدلته ولیکو او 65 دلته اوس داسې نمبر ګورو چې هغې له موږ دلته ضرب ورکړو او د 65 یا دې ته نږدې نمبر راشي نو هغه 5 دی که د 13 ټیبل موږ ووایو 13 1 13 13 2 26 13 3 39 13 4 52 او 13 5 65 13 5 65 نو دا هم سره ډایرکټ د دې ریمایندر 0 راغی نو چې کوم ډیوایزري لاست یعنی دا فرست هم دی او لاست هم لومبني ډیوایزر هم دی او لاست هم دی نو د دې کوېسچن HCF موږ سره په ډیویژن میتھډ باندې د څه برابر راغی د 13 برابر راغی ٹھیک شو دا د دې آنسر شو کوېسچن نمبر C 42 او 98 نو 98 یعنی 98 ابا داسې ولیکو ډیویژن کې دننه او دا 42 دا به بهر ولیکو اور داسې انسا ګورو چې د 42 کې ولا ضرب ورکو 98 یا دې ته نږدې انسا راشي خو دې نه سیوا نه نو که دا زه په 2 باندې کومه په 3 باندې خو سیوا کېږي نو 2 دونې 4 او 4 دونې 8 یعنی 42 دونې 84 که 3 کومه بیا د 100 د پاسه کېږي ټیک ده که نو په دې وجه په 2 باندې مې وکړو د 8 نه 4 د هغه د ډیویژن هغه رول دلته بیا هغه دی د 8 نه چې 4 ماینس کې 4 به پاتې شي او د 9 نه چې 8 ماینس کې نو 1 به پاتې شي د دې نه بعد به څه کې د دې په شانتې دې ته به داسې دا به دې کې رابند کې او دې ځای کې چې کم نمبر یا به دلته راولي اوس چونکې دلته 42 دی نو موږ دلته 42 راکوز کو 42 اوس داسې نمبر ګورو چې دلته موږ هغې له دې کې ضرب ورکړو دې 14 له او 42 یا دې ته نږدې انسر راشي نو 14 له چې 1 کې ضرب ورکړي 14 14 دونې 28 او 14 3 42 یا 3 4 12 2 راغی 1 حاصل شو 3 کن 3 او هغه 1 چې ورسره جمع کړي نو 4 نو 14 3 42 په ټیبل دته یاد یا که په دې هغه ملټیپلیکیشن طریقه باندې کې اوس ریمایندر موږ سره راغی 0 راغی نو چې کوم لاست ډیوایزر دا فرست ډیوایزر او دا په دې کوېسچن کې لاست آخري ډیوایزر دی نو دا HCF نو HCF موږ سره برابر راغی د 14 دا موږ سره HCF شو هایست کامن فیکټر شو یعنی دا 14 داسې نمبر دی چې دا 42 هم پوره تقسیمي او 98 هم د دې 14 نه بل غټ نمبر بل لارجست یا هایست نمبر نشته چې هغه دا 42 او 98 په یو ځای پوره تقسیم کې سایملټینیسلی ټیک ده کنه په دې وجه HCF هایست کامن فیکټر د دې کوېسچن هغه یا د دې دوه نمبرز 14 دی डी نمبر دی 16 20 70 اوس چې کله درې نمبر سره درکړی شوي نو غټ نمبر چې کمی هغه ولیکه لکه دی خو به ولیکو چې هغه موږ ته ځای پاتې شي چې کوم غټ نمبر یې هغه په ډیویژن کې دننه ولیکه او چې کوم وړه انسا ده دلته کې هغه 16 ده اب موږ بهر ولیکو دلته یعنی ډیوایزر په طور به ولیکو اوس د 16 له داسې انسا کې ضرب ورکولی چې 70 یا 70 ته نږدې نمبر راشي نو 16 له چې 1 کې ضرب ورکړي 16 دونې 32 16 3 48 بیا 16 4 64 64 او کو 5 کې ضرب ورکو نو بیا سیوا کېږي یعنی په 4 یا 4 چکه 24 16 4 64 یا 4 چکه 24 4 راغی 2 بدلته راشي 4 کن 4 او 5 6 16 4 64 دا به دې نه ماینس کړو نو دا 0 دا به 10 شي دلته به 6 پاتې شي د 10 نه چې 4 لر کې نو 6 پاتې شو او د 6 نه چې 6 سبټریکټ کې ماینس کې نو 0 راغی بیا به څوک هم هغه طریقه ده دا به ډیوایزر کې او دا لومبني ډیوایزر چې کوم هغه دلته راولي دا به شي 16 اوس داسې انسا وګوره چې 16 ته راشي چې دې 6 کې ضرب وکړو نو 6 دونې 12 6 3 18 سیوا کېږي تی نه نو 6 دونې 12 د 6 نه چې 2 ماینس کې 4 راغی او د 1 نه چې 1 ماینس کې نو 0 راغی دا به اوس ډیوایزر شي او دلته چې کوم د دې د بره چې کوم ډیوایزر دی هغه ښکته راکوز کړي دلته به راشي 6 بیا په 2 باندې کېږي په 2 باندې سیوا کېږي نو په 1 باندې به وکړي 4 4
2 ته راغی دا 2 به ډیوایزر شي او دا 4 به دلته راکوز کړي. په دې طریقه به کوېسچنس کې نو دا به شي 2 2 4 دا سره ریمایندر راغی 0. اوس د دوو انسو د دوو نمبرز کیسه مونږه کمپلیټ کړه. د 70 او د 16 کیسه ختم شوه، پاتې شو 20. نو 20 به ولیکې، ټیک ده 20 به ولیکې او چې کوم آخري ډیوایزر تا سره پاتې شوی هغه به دلته ولیکې، ټیک ده که نه. اوس په 2 باندې کېږي، په 10 باندې کېږي 10 2 20 ریمایندر 0 راغی او آخري ډیوایزر تا سره اصل کې څه راغی 2 راغی. یعنی د دې دریو نمبرو HCF هغه مونږ سره برابر دی د 2. نو په دې طریقه به دریو نمبر والا چې کوم کوېسچن دی HCF به په دې طریقه باندې معلومه. یعنی د دې دریو واړو هایست کامن فیکټر هغه څه دی 2 دی. یعنی د 2 نه بل غټه انسان نشته دی چې دا درې واړه یو ځای پوره تقسیموي. ای نمبر کوېسچن دی 56 84 او 88. هغه طریقه ده 88 به موږ ډیویژن ساین کې دننه ولیکو، یعنی بطور ډیوایډنټ به ولیکو او دې کې چې کوم وړوکی نمبر دی 56 هغه ډیوایزر شي. که په 2 کې ضرب ورکوو سیوا کېږي، یعنی 1 باندې به وکړو. د 88 نه چې 56 ماینس شي، د 8 نه 6 ماینس شي 2 راغی او چې د 8 نه 5 ماینس شي نو 3 راغی. 32 راغی، دا به ډیوایزر شي او دا به دلته راکوز کړو، نو دا به شي 56. اوس داسې انسه ګورو چې په دې کې ضرب ورکړو چې 56 یا 56 ته نږدې انسه راشي. نو که 2 کې ضرب ورکوو سیوا کېږي، 60 پلس راځي 60 د پاسه راځي. نو 1 کې به ضرب ورکړو 32 له 1 کې ضرب وکړو واپس به 32 راشي. د 6 نه چې 2 ماینس کې نو 4 به راشي او د 5 نه چې 3 ماینس کې نو 2 به راشي. دا به شي ډیوایزر، دا به دلته راکوز کړو دا 32 بیا په 1 باندې کېږي ځکه که په 2 یې کوو سیوا کېږي. نو دا به شي 24. د 24 نه د 32 نه 24 لر کړو دا به شي 12. نو 12 نه چې 4 لر شي نو 8 به پاتې شي او دلته 2 پاتې شو ځکه یو نمبر ته دلته راغلی نو 2 نه چې 2 لر کړي نو 0 راغی. یعنی دا ټوټل تا سره 8 راغی. 24 به دلته راکوز کړو اوس په 3 باندې کېږي 8 3 24 نو ریمایندر مونږ سره راغی 0. د دوو نمبر د 86 او د 56 کیسه ختم شوه، یو نمبر پاتې دی 84. هغه 84 به په څه باندې ډیوایډ کوو؟ اوس به هغه لاست ډیوایزر چې په هغه 2 نمبر کې کوم لاست ډیوایزر پاتې شوي یعنی دلته 8 دی دا په دې 8 باندې وکړو. نو 10 8 80 4 راغی، 8 نه 8 0 راغی، 8 به دلته راکوز کړو په 2 باندې کېږي 4 2 8 ریمایندر 0 راغی. لاست ډیوایزر 4 راغی. د دې مطلب دا دی چې د دې کوېسچن HCF موږ سره برابر دی د 4. یعنی 56 د 84 او د 88 هایست کامن فیکټر هغه 4 دی. ځکه ګوره چې 3 18 8 راغی، 1 دلته موږ سره حاصل شو 6 کنچی او 1 7 نو 13 چک 78 ریمایندر ډایرکټ موږ سره 0 راغی. نو یعنی 13 موږ سره ډیوایزر دی په دې کیس کې، فرست او لاست خو یو نمبر مونږ سره پاتې دی د 78 او 13 دپاره مونږ وکړو او 39 پاتې دی. نو 39 به په ډیویژن ساین کې دننه ولیکو او چې کوم ډیوایزر و به دلته ولیکو 13. نو 13 3 39 13 کن 13 13 26 او 13 3 39 ریمایندر 0 راغی. د دې مطلب دا دی چې HCF مونږ سره برابر راغی د لاست ډیوایزر چې هغه دلته دی 13. نو HCF یعنی هایست کامن فیکټر مونږ سره شو 13. یعنی 13 39 او 78 د دې هایست کامن فیکټر هغه 13 دی. 13 داسې غټه انسه ده چې دا درې واړه په یو ځای باندې دا پوره تقسیموي. نو دا د دې HCF شو په ډیویژن میتھډ باندې. که دا باقي پاتې کوېسچنز درته زه کومه نو دا ویډیو لینتي کېږي، ټایم د نه هسې اخلي. ښه دا ده چې تا کوم طریقه زده کړه، تا کوم پوهه حاصله کړه د HCF د معلومولو په ډیویژن میتھډ باندې، هغه طریقه هغه زده کړه هغه پوهه ته په دې باقي پاتې کوېسچنز باندې اپلای کا. ښه په اسانه باندې به ته د HCF معلوم کې، ښه په اسانه باندې به تا ته انسرز معلوم شي. نو زده کړه به دې مو شي، پریکټس به دې مو شي او دا ټاپک به درته پوخ شي او 100% به پې پوه شي.
اول خو به ان شاء الله څه مسله نه که بیا هم څه ځای کې مسله وي نو دا چې ما کوم کوېسچنز حل کړل دا واپس وګوره نو ستا کنسپټ به بیا مکمل کلیر شي او بیا دا سوالونه حل کړه نو ان شاء الله حل به کړي. بیا ما ته په کمنټس کې خامخا ووایه چې تا دا کوېسچنز حل کړل او که نه او پوهېدې پې او که نه پوهېدې پې.